اسلام په تاریخ کې ډېر قومونه تیر شوي دي که تاسو خیال او نظر کړئ د صحابه کرامو نه بعد مهذب قوم یا حیادار وای د ټولو نه زیات غیرتی بهادر قوم په دنیا کې الحمدلله ثم الحمدلله هغه پښتون قوم تیر شوی دی. کله چې د دیو مثال په تور زمونږ د ابا او اجداد تاریخ راواغستی شي که نه او که ستاسو نه څوک مثال تپوس وکړي چې ستاسو د ابا او اجداد تاریخ د چا سره دی دا ورته مه وایئ په پلانکي کتاب کې دی بلکې خپل روایات راواله نو دا روایات عین د اسلام روایات دي. نو زه داسې اکثر خلکو ته ویم پټان بول یا مسلمان بولو یا پټان بول یا مسلمان وایو یا پښتون وایو. یو صحابي باره کې راځي دغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت نو شروع کړي. یو زنانه و عربو کې هغې به خپل بچی واخو نو د ګاونډ زنانو به ورته وي چې دا بچی ولې وخي دا خو ماشوم دی وایي زه جنګ ته تیاروم جنګ ته او زموږ د پښتنو په روایاتو کې د اذان او اقامت نه وړاندې به یې ډزې د بچي په غوږ کې کولې ولې موږ جنګ ته تیارو. نو اسلام هم د بچو په باره کې نازکیات نه دي ورکړي دومره یعنی نازکتوب یې نه دی ورکړی بلکې دا پوخ جوړول پکار دي. دغه شانتي پښتنو میندو خپل بچي پاخه به جوړول. که تاسو نظر وکړئ اسلام کې حیا تر دې حده چې د نبي علیه السلام بیبیانو ته اول نمبر حکم وشو چې ته به خپلو بیبیانو باندې جلباب فرده لازم کا او په پښتنو قوم کې څومره حیا تېره شوې ده څومره غیرت پکې تېر شوی دی. وایي چې کله د ابتدا کې دا جاز راوته که نه او دا جاز به په اسمان بره روانو په هوا کې نو پښتنې ابۍ به کوټې ته منډه کړه ځکه دا جاز که تاسو خیال کله نور نه پړق ویل به چې په دې کې داسې څیز لګولی چې هغه د ښځو نه تصویران علي نو پښتنو به د جاز نه پرده کوله پښتنو زنانه وجه سوه چې هسې نه زمونږ تصویر چېرته جاز والا وانخلي او بره لاړ نه شي. استین که ایمان وایا پښتن زه به خپله د پنجاب کې یم که نه ما په دې کې سبقونه ویل دي زه چې اوس هم لاړ شم د مرکز یو خادم وه زما سه ناستو ما ته ویل دومره سختیات ولې دا پښتانه کوي زنانه بالکل بازار ته نه پرېږدي هغې اوس هم دا خیال لیم ای ته څه خبرې ته اوس نه راغلی پېښور بازارونه دي ولې د بې غیرته پکې راوچت شو دلګان. عیسی علیه السلام باره کې راځي شیطان سره ملاقات شوی نو د هر قوم په باره کې یې تپوس کړی چې په څه به یې ګمراه کړي نو چې د محمد رسول الله د امت په باره کې تپوس وکړي د دې خو ماله بل څه چل نه راځي چې زه ګمراه کړم. یو طریقه به راځي چې دوی ته به زه پیسه دومره خوږه کړم که نه چې دوی پاسي هم پیسه او چې سملي هم پیسه هغه پیشنګوي نن رښتیا شو. عیسی علیه السلام وایي کېناسته سترګې پټې کړې ویلې چې ای خبیثه سترګې غړولې شیطان تښتېدلی. نن د سوشل میډیا د برکت د وجې نه برکت لفظ ولې زه په مذاق توګه باندې ویم ښه د دې د برکت د وجې نه زما او ستا دا ښکلی قوم دا حیادار قوم دا تباه و برباد شو. سار پاسی که نه د شپې د 2 بجو پورې د شپې ټوله شپه دقه پیسې ته ناستي دې حدودو ته ورسېد چې خپلې ښځې ورته بربنډې کړي. نو وایه هغه د شیطان خبرې رښتیا شوه که نه شوه. امام غزالي دا په مکاشفة القلوب کې غالبا نقل کړله. نن منګه د پیسې د پاره د خپل غیرتی قوم که زمونږ عزت جوړ دی که نه ما درته دا ذکر کاو چې پنجاب کې زمونږ دغه ملګري موږ ته وایي د پښتون قوم به زنانه مني نارینه به مني
هغه وایي چې دا کور تاسو ولې نه وباسئ کم از کم بازار د خو پرېږدئ نو موږ هلته خپله حیا او عزت نه شو اخیستی چې موږ ورته وایو چې اوس نیم په نیمه راوتي دي بې غیرته د دې دا طریقه ده یا حکومت ته په دې باندې افیل کول پکار دي ګوره پښتنو زما ستا عزت چې جوړ دی زما ستا عزت ګوره تش په ډایلاکو نه دی جوړ دا زما ستا پلار نیکه جوړ کړی دی الله دې قبرونه د نور نه منور کړي الله دې درجات بلند کړي ته په الله یقین وکړه د هغې نه چې کله ما دا خبرې واورېدې چې زموږ د ټولو نه غټ خواهش دی چې کاش پښتانه زموږ سره رشته داري وکړي پښتون قوم دې زموږ سره رشته داري وکړي او زموږ دې کورونو ته هم داسې حیادارې زنانه راشي زه د ځان څه جاړم خپل په الله مې دې قسم دي خپلو ابا و اجدادو ته دعاګانې کوم چې دا عزت تاسو موږ له جوړ کړل دی که نن کور په کور باندې علما دي همدغه هر یو سړی د پښتو چغه وایي خو چېرته د خپل قوم هغه عزت جوړ نه کوم کوم چې زموږ ابا و اجداد جوړ کړی او په حقیقت کې جوړ کړی حیا غیرت ایمان وای د پښتون قوم د نارینه‌و په باره کې مشهوره وه فرانس کې چا دا ویلي وو چې دا پښتون قوم چې کوم دی د دې دا سړي دهشتګرد دي د ښځو څه ظلمونه کوي یو فرانسۍ زنانه وه هغې د دې زګین پوسټمارټم یې کاو داسې ووایه دا معلومات دپاره راغلي وو چې زه به لاړه شم د پښتون قوم کې به وګرځم خو دا خو به زما سم دهشتګردي وشي نو چا راوستې وه چې کله د زمونږ پښتنو علاقو ته راغلي وه نو په لاره باندې را روانه وه او دا معلومات یې حاصلول د دې زګین چې څنګه حالات دي د دې څنګه روایت دي دا پښتون څنګه قوم دی نوجوانان په لار کې نو چې دا زنانه را روانه وه دا یېرېدلې وه او تمام نوجوانانو نو دوی د لارو غاړو ته کېناستلي وو او په سترګو باندې لاس یې ښودي چې تللې وه هغې بیا هلته ویلي چې نه دا د دوی په باره کې غلطه خبره مشهوره ده دهشتګرد قوم دا نه دی باغی قوم دا نه دی حیادار قوم دی غیرت پکې ډېر زیات دی خالد بن ولید جنگ ته ته نو کافر ویل موږ به په څه ګمراه کړو نن پښتون قوم په خلاف هم دا ټرینډینګ غټ روان دی خالد رضی الله تعالی عنہ لخر تا کفار زنانه را استوی لارو تا خسته سنبال کړی حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ فرمایل خپل لخر ته چې تاسو سرونه خکته کوي چې یو زنانم تاسو نه نه بکار خدا و چې سرونه تیوالی وي خو د اسلام حکم دا نه دی چې ته زنانه به حیا شو ته سر و بلکې ته راز وک مختی والو د چې مونږ کړی وي خو کاشه ستش په خلوی لیکيږي به حیا خزر ټولو نه غټه په پښتنو کې نه هغې ته شان حاصل دی ګوري نو چې څومره ګوري نو دومره به هغه خوشحالېږي حیا خو هغې هسې هغه د پښتنو خبره حیا یې غول ده حیا یې هسې ختمه کړ ده حیا میا به کې نشته هغې خو مقصود دغه پیسه ده او هغه پیسه چې ته څومره ګورې ورته حاصلېږي او زمونږ دا خیال دی چې موږ زه پښتون یم نو پښتو په څه جوړه ده د پښتو خصلتونه دي زما مراد دا و چې خالد رضی الله تعالی عنہ هم خپل لښکر ته دا ویل او زموږ د نوجوانانو پښتنو هم دا کړي وه چې سرونه یې ښکته کړي تي او غاړې ته تې ودرېدلي برایي زنانه ته دوی څه نه ویل او زموږ د ابا اجداد په تاریخونو کې دي چې که خپله زنانه چېرته بې حیا به شوه به د کلي علاقې نه مو ایسته نه به یې جنازه وه نه به یې تپوس و څومره ښکلی ترتیب یې جوړ کړی او دای باندې کسو کی اعتراض کوي چې یار اسلام کې خدا سختیات نشته نه د یاد ساته دل تعذير ویل شي دا جرګه په دې خبره باندې کینی چې زمونږ آینده نسل کوم زنانه خرابای نو د دې لپاره یو سزا او سزا له ټولو نه خدای چې په اخیره وخت کې د مردار لاړ شي نور زنانه تی عبرت والی چې چرته موږ هم د سراوتلو به حیاي او فحاشي شروع کړه او د خپل قوم روایت هم بدنامول زمونږ هم اخیره کې انجام دای ندی ته څه ګناه نشي ویلې خاصه به
د پښتون په قوم کې د ټولو نه غټ سیز اولنی چې دی هغه حیا ده. حیا په اسلام کې ډېر غټ حیثیت لري او دا د پښتون په روایاتو کې د ټولو نه غټ حیثیت حیا لري. حیا اخلاق هم دي. دا څوک نشي ویلی چې د پښتنو حیا شته خو اخلاق پکې نشته. وجه نبی علیه السلام وایي اخلاق چې دي الحیا ده، حیا ده. نو دا ووایه چې پښتون د تمامي دنیا د ټولو نه اخلاقي قوم دی. وجه حیا ده پکې او دا رسول الله علیه السلام ویل دي. او زمونږ عقیده دا ده چې که د ځمکه اسمان ټوکړه ټوکړه ریزه کیدی شي خو زمونږ د نبي خبره دا چرته دروغ نشي کیدی. نو اخلاقي قوم ورته ووایه، حیادار قوم ورته ووایه. دا د پښتنو په خاصیاتو کې اولنی نمبر سیز داخل دی چې په دین کې د ټولو نه زیاته حیا ده. چې حیا پکې نه وي هغې ته پښتون مه وایه. تش په نوم باندې پښتو دا نه چلیږي. غیرت پکې څومره سیوا دی، د غیرت خو اندازه تاسو په خپله لګولی شي. غیرت په پښتون قوم کې د ټولو نه زیات پیاوړی کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چې کوم تاریخ کې راځي د پښتنو ملاقات شوی دلته څه صحابه رالیږلي د دین د دعوت دپاره. نو د افغان نه سرداران وویل د پښتنو چې موږ به په خپله باندې لاړ شو او د دې نبي سره به ملاقات وکړو، موږ به یې ووینو، موږ به درشو. او چې دلته هغوی راغلي نو دوی ورته ډېره ښه مېلمستیا ورکړې وه. عرب خو پخپله عرب دي که نن سبا موږ ته بعضې خلک عرب نه یې که عربو کې دا چل کېږي، عربو کې دا چل کېږي. ته د خپل قوم لږ تاریخ خو وګوره. رسول الله خو دې وجې نه ویل که نه چې عربو ته هېڅ فوقیت په عجمو نه دی حاصل، بلکې په تقوا باندې خبره ده. وجعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفوا. دا خو صرف قبیلې او تعارف او زبانونه موږ ګرځول دي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله په نس باندې فریضګاره قوم دا د ټولو نه زیات الله جل جلاله ته نږدې دی او فریضګاري په پښتنو کې زیاته ده. او بیا یې فرمایل دي چې د دریو وجو نه عربو د دوی سره تاسو مینه کوئ. اضافي وجوهات یې نه دي ویلي. انا عربیون، زه عربي یم په خپله باندې رسول الله وایي. او د جنت والاو زبان عربي ده. قیامت کې به زبان عبراني، د قیامت په ورځ جنت کې به زبان عربي. دا ذهن کې ده. او دغه شان قرآن مجید په عربی کې دی. د دې درې وجو نه تاسو د عربۍ سره مینه کوئ. باقي دا نه دي ویلي چې په دې وجه تاسو د عربو سره مینه کوئ. پښتون قوم ته چې هغوی کله رال نو اولنی کار دوی مېلمستیا ورکړه. دا د پښتنو په خاصیاتو کې دي چې پښتون ته پیژني نو په مېلمستیا به پیژني. او چې مېلمستیا به کې نه وي نو تش پټان سے کام نہیں چلے گا. هغه څنګه زمونږ مشران مبارک راځي په خوانه بدلته حجره وه. نیکه د پنجاب یو سړی به راغی که نو دومره عزت به ورکاو د دوی دا نوم چې دومره جوړ. هغه حجره کې که تا 6 شپې کولې په دوی باندې به هېڅ بوج نه راته. 6 قسمه کورونه به خوراکونه راوړو په دغه حجره کې به مېلمه کول. نو د چا به په خوانه دا فکر هم نه و چې یاره مېلمه راځي د بار نه یو سړی راغی. اوس خو چې مېلمه راشي که نو په مسجد کې غریب ودرېږي یا ناسې یو کس د لاس نه ونیسي. نه خصلت په مونږ کې تل دی. داسې مېلمه به چې راغی ټول به خوشحاله و. چا به سخي حلالول، چا به سیرلی ساتلی وه بیا حلاله. په دې مېلمه باندې به خوړ دا به پې خوړو. ډېر غټ عزت و. او یو ته بله به مخکې کېده خلک په مېلمستیا کې. دې وجې نه برکات هم ځکه د مېلمه څخه برکت راځي که نه. نن سبا چې دا برکات ختم دي که نه. رزق یې تاسو یو د وړو بوجۍ راوړئ په کور کې 15 کسان یو 10 ورځې نه کېږي. دا برکت ختم دی. یو برکت دی او کثرت دی. مال ډېر دی، کثیر دی، خو برکت والا نه دی. کثیر مطلب تاسو د ذهن ته واچوئ نسبتاً سی زیاد دی خو فیده کمه ده. موږ سره نسبتاً مال زیاد دی خو فیده په کار نه راځي، کافي کېږي نه. دې ته وایي کثرت. او برکت نسبتاً خو کم دی خو ډېرو ته کافي کېږي. دې ته وایي برکت. یو ډوډۍ د 10 کسانو ته کافي شوه دا برکت دی. 10 ډوډۍ د یو کس
ورته کافی نشوي دا کثرت دی دوی به میلمستیا کوله دی وجه نه به په مال کې برکات نه سودې او نه کاروبارونه د غټ غټ دغه زمینداری به کولې میلمه براغه چرڅ شي سیرلې بچا لاله چا بس خیا لاله دغه خالق قسمه مشران زمون تیر شوی دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې کله راغلي نو پښتنو سردارانو میلمستیا کړی و نو هغه ډیر په متاثریت سره واپس رسول الله ته تللی شي ډیر حقوم دي او تاسو سره ملاقات غواړي نو اته سرداران د پښتنو دا د رسول الله خواته تللی نو الته دزه د غیرت خبري وکړي کنه دزه د غیرت چې سر ورکو ځان ورکو دغه پښتنو کې وم کنو دوستي ګریږي بل چل کر دشمنی کریږي بل چر دشمنیم د قبر پوری کوي او دوستیم در سره قبر پوری کوي وی به پنجابیانو او د نور قومونو به خبره کوله وی چې پښتنو سره دوستی وکا او ستاسو ورسره بالکل رشتہ داری نه صرف دوستی او تور ته وای چې د قبر دا ولنې شپه ډیره سخت ده د زما سره تیر کی چې پښتون در سره یارانه دوستانه کړی و نو پروا مکو دا د په قبر کې دا ولنې شپه تیرې سمره نشان دوستۍ خو نن په پښتنو کې دا نشته نن په پیسه پسې روان دي دوستي نه کوي پښتون چې نن څومره ناکام دی صرف وجه دا ده چې دوی په پیسه پسې روان دي یعنی که د بل څه مرګستیا کې هم د پیسې په بنیاد او تعلق ساتي هم د پیسې په بنیاد پیسه ګرځول او بنیاد هغه خپل روایت نه دی ګرځولې رسول الله چې کله د دوی د غیرت دا خبرې واوریدي آقا نامدار صلی الله علیه وسلم د دې لپاره یو جمله ویلې و د پښتون نوم مویدین بعد خو دې شوی مخکې به دې ته افغان وایو ابا اجداد کې دا چرته نوم دا غنه د نسل خور شوی اولئک فتحان الاسلام دا خلق د اسلام دروازې وکولاوي یعنی دنیا ته دی حقیقت دا دی چې د اسلام دروازې کولاو کړي اور د یاد ساتي چې پنجابیان بروجي مخکینه نیوي زما پلار خو ډیر عمر په کراچۍ کې تیر کړل دي وسم پکې دي افرمای چې پښتون په مخ کې پنجابي روزه نشو ماتولې دا د بچ خوالم نو دا په پټي غاړي ته پښتون واخو ډباو به بل څه دا پټان جوړته دی وای کنه دا خو دلته خبره علماء دي کی لیکن دا پټان مرتدی د دې جواد نه چې دی په پیټ آنی والا ہے والا را روان دي دې پټان جوړ کړل دي اصل شی دا دی چې سوچ به وکي غوا نو کچا بدوی ته لکونه ورکول کنو خو د اسلام خبره پښتنو نه د ماته کړي که د اسلام په حقانیت د نظر څوک دلیل غواړي کنو خپل پښتون ورته پیش کړي چې پښتون اسلام قبول کړل نو پوه شي چې دا حق او سچ دین دی د دنیا په مذهبونو کې او بل حق او سچ دین نشته فتحان الاسلام چې کله ورته دا جمله ویله دا د اسلام دروازې کولاوي او دا د اسلام دروازې دی دا به دا کولاوي خلق تو خلق بډیر خلق د دې د واجب نه اسلام تراز کنه موږ په خپل تاریخ باندې کلک شو کنو مضبوط شو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې مستقیم اوسېګه سیده اوسېګه خپل ځیته په وصیتونو کې دا کړو ځکه که غیر دین والا استغفار راشي او استا حالات ویني نو هغه تم دا عام چې خپل علاقې ته لاړ شي نه چې ستا په خلاف پروپاګاندا ونه کی نو دوی چې کله را روان شو زمون پښتنو کې خدا عادت ده کنه زمون ابایګان داداګان چې مونږ ته په دې غوږ کې دا سوي کنه الله لا اله الا هو زما ګوډه به د سیوده شي زما بچي به د سیوده شي لکه ګوډه د دانو الله لا اله الا هو اصل کې کلمه ده کنه الله لا اله الا هو دا زمون موریانو مونږ ته په وګونی کې د وخت نه دا کلمه راچیلا خو بیا د وخت دی ورانه کنه الا هو لولو الا هو لولو الله لا اله الا هو الا هو لولو الله نو دغه شان دي دا جمله راتلو کی زه تر سوري و د فتحان نه اول سجول کو فتحان الاسلام ته جوړ کو هاي مخ کی کړو تا یروسته کړه کنه دینو ما اصل کې فتحان
بیا چې نور راتلنو هغه زبر په ځای باندې غړندې کړو فتحان الاسلامي ته جوړ کړ او بیا یې د خانه خا جوړ کړه نو چې کله په افغان ته رارسېدنو پښتان یې جوړ کړي بیا دا چلیدنو پښتون بیا پنجاب ته چې ورسېد پښتان ناغي خاوته خو هغه یې ځای نه شي ویلی پنجابي ناغي ته پټان جوړ کړو او د دې ښې سپین سترګۍ ها دې ته بدل کړه نو ما د دې په غیرات پسې ویله چې د رسول الله علیه السلام ورسره کله ملاقات وشو نو د دې هغه الفاظ داسې چې ډېر معتبر الفاظ د غیرت او د حیا الفاظ نو دا قوم خوښ شو زما زه پیر د سکول یو استاد روانو نو ما ته ویل مولوي صاحب فرق صرف دا و چې لا اله الا الله محمد رسول الله نور ته داسې یو څیز وښایه چې د پښتو د اسلام په هغې کې جګړه داسې یو څیز نشي ښودی چې د پښتو او د اسلام په مابین کې جګړه بس فرق صرف دغه کلمه د شهادت پاتې وه الله غم زموږ پښتنو ته ورکړه اوس ته دا نشي ویلی چې په پښتنو کې دعوت د اسلام څنګه چلېدل دی د دې په باره کې ما ډېر زیات معلوماتو دپاره مولیانو ته مې ویله اوسه پورې راته څه ونه ویل چې موږ ته معلومات وشي چې دې کې اسلام دعوت څنګه چلېدل مثال په طور زموږ ذلدیر دی که نه نو حیا غیرت خو د دې نشان عربو نه یو کس وایي دلته راغلی او د دې ذلدیر په باره کې هم معلومات حاصلول زموږ دیر خو داسې دیر دی چې وسم الحمدلله ثم الحمدلله د دې خپل روایتي برقه ده دا کوټي برقه چې ورته وي پیشني دا ډېره کمه کوزه ده اوس بعضې خلکو خپل کورونو ته دننه کړه او وسم که تاسو وګورئ په دې کې په موټر سایکل باندې زنانه نه ځي وسم یې 2025 دی په دې دور کې البته زه یو خبره کولی شم زمان دا خبره پاتې نه زمانه بیا پاتې کېږي هغه داسې چې ګاډی چلول څه ګناه نه ده یا موټر سایکل کې یو زنانه چلی کاسل کې وکتی شي ځکه بیبي عایشه به په اس باندې کېناسته سورلي به یې کوله په اوښ باندې نو د اوښ نه خو زیات موټر سایکل د حیا باره کې ښکاري که تاسو ورته نظر وکئ اوښ لوړ دی که راول وي د ډېره به خوږي او موټر سایکل دا خو چیپ دی خپې تې په ځمکه هم لګولی شي دغه شانتې په دې کې ترتیب هم وله کېږي چې نور هم بند کړی شي لیکن زموږ د پښتو د روایت ته به ته ترجیح ورکړې وجه دا ده که دې ته د دوی پرېښودې دا خو بیبي عایشه نه ده دا خو سبا بیا په سر روانېږي او دا خپې پرېږدي نو الحمدلله اوس هم پکې که تاسو وګورئ نو نه به په موټر سایکل زنانه څوک ویني نه به په دغه پیشني برقو کې ویني خپل روایت باندې اوس هم څه ناسک لګ دي او الله دې وکړي چې په دوی کې بېغیرتي را نه شي او دوی دغه شانتې په حیا باندې برقرار اوسېږي نو هغه عربي چې راغلی و دلته کتلي بیرته واپس تللی ویلي چې د عمر رضی الله تعالی عنه نظام اوس هم په پاکستان کې په یو علاقه کې باقي برقرار دی د عمر رضی الله تعالی عنه نظام یعنی د عمر په دور کې مون څومره لازمي او اهمه فریضه ده خو زنانه مسجد ته نه شوې راتلې او هغه د پښتنو کار دی پښتون نه مسجد ته بوځي نه مارکیټ ته به بوځي دا به د پښتون خاصیت تاسو یاد ساتئ چې کوم سړی د ښځې غلام شي که نه پښتون نه شي کېدی پښتون کې به اول نمبر شی حیا او غیرت مینه به هم کوي او پیار لا او هر څه د هر څه به کېږي لیکن د دې مراد دا نه دی چې ته پر سر کېنوه او بالکل پردي سړي نظر دې بلاګي ما ته پنجاب ملګري چې کله دا خبره وکړه ما ورته ویل پښتون په خپله ښځه باندې ډز برداشت کولی شي خو د بل انسان نظر پې نشي برداشت کولی دا خبرې ولې زموږ نه ایري دي ساجي به پښتاني موږ خپل روایات هم موږ هېر کړل استاد ما ته وی چې یا مسلمان وای او یا پښتون وای مال حقیقت خبره ده مثال که تاسو دلته اوس یو اعتراض وکړئ چې هلک جنۍ ته قرآن اختیار ورکړل دی حدیثو کې اختیار میلاو دی چې په خپله طبع شادي نکاح کولی شي چې یو بل یې خوښ شي
یعنی د خوخي رشتہ نو ټیک دا د دې اجازه شته لیکن د ټول نغټ تاسو ته پته چې ابا او اجداد کوم واده کوي لاغي اجازه نشته چې پلار په خپل لور په نکاح ورکی داغي اجازه شته کنه نو موږ پکې کم ټول زیات اختیار او چې مور پلار کوم رشتہ وکي هغه ډیره بهتره ده دا ولې موږ اختیار کله ست اجازه ورکي قانون نن خو بصیر په نظر هغه مستحب کاته کوي خو اکثر د دې مستحب د عمل نه ډیر غټ فساد کله نا کله جوړیږي چې کله د بدی کی زیات اجازه ورکي کنه نو دا د حدود ته خلق رسي چې بیا ته غلطه فایده علي لکه جایز چیز شو دا غي نه کله کله خلق غلطه فایده والی کړي نو روان وي نن خو بصیر په بل ته نظر ګوري بل ورځ به وي چې مولوی صاحب د دې سملاستي اجازه پکې مخ کې نشته تاسو نه چې واده نه بعد بیا دا خو صرف مخو لاسونه لیدې شي کنه خو په د دې علاوه نور څه زینه خو کته اجازه نشته سبب وي چې د نور زګین اجازه هم په کار ځکه وازي خو مخو په لاسونه نه مطلب یې ندا دې په خصایل کې یو من مسیاخ می تذکر کړه کنه من مسیاخ دا زمونږ پرسنل زندگی کې کتا سو ګورې نام مل مستیا عوام زندگی کې خو مل مستیا د پښتون شای نشان او شوکت دی الله دې موږ دا شان غیرتمند خپل آبا او اجداد په شانتي جوړ کړي بلدار چې جهادي تاریخ تاسو خپل مشرانو نه دی کتلې چارته په پښتون مشرانو کې دا نه راغلی چې د دشمن نه تختیدل دي مرګ ته غاړې خو د خو تخته نه د کړی انا په کې دومره زیاته کبر نو انا یو کبر بعض خلک غرور او کبر کوي لکه نن اټیټیود ورته کیسه شی وي دې کې پښتنو کبر شروع کړل نه په اصل ژوندۍ کې ځان جوړول پکار دي او د کبر نه دی الله جل جلاله زمو دشمنم وساتي یو انا ده انا جدا شه ده کبر جدا شه ده انا اغا بنیازه پختون دا برداشت کولای شي چې زه دې مرشم خدا نشي برداشت کولای چې سبا زما بچی ته دا ویل شي چې ستا پلار تختیدل دا کبر نه دی ښه نو دا انا چې موږ یو انا د عربی د کم چې شیطان ویل زو په پښتنو کې نو د دې خپل یو ذاتی دن غیرت او جوش د صحه حدود کې ګرځي چې کم صحیح پښتون چې هغه خپل بچی د نه خرابېدو په بنیاد باندې په ځان کې انا راولي چې زموږ اولاد خراب نشي او سبا له بی غیرت نشي لکه زموږ پلار نکونه سختي تیری کړل کنه سختي په ځان تیری کړل خدای همیشه ثابت کړل چې بچی ته پیغور بلقوم ونکی ما اولاد ته بلقوم پیغور چرته ونکی الله جل جلاله زمونږ ابا او اجداد د سې جوړ کړي کاش کې چې نه هغه خلک وې کنه زما د پلار د نیکه قبر دا وسم ماته معلوم دی عبدالرشید خان کله زه قبر لال شم دغه خواته په خوانو کسانو قبرونه دي زهران شم زم قبر انسان د غیرت کنه زموږ د پښتنو قبرونه انسان د غیرتمند خلک چې کوم आवाज خو بهر حال واسو طاقت زمانه رسی که زما واسو طاقت رسیدې ما دا به حیا پښتانه په اول سر سترې کړی وي مانه چې څوک ته پوسو کی چې تبا چا شي زه ما اول خو زبا چا کیږم او که زبا چا شم نو زه به غیرت د دنیا د مخ نه ختمم زبلاس پښتانه د ځان سپریدم د ټوله دنیا به په فتح کوم خو به غیرت به د مخ د زمکه نه ختمم به غیرت سره نه دی نو ورسره دوستی وکي نو ورسره یاري وکي همیشه لپاره غیرتمند دوست غریب دی ولی نه او چې پاغه کې غیرتی پاغه کې حیاي پاغه کې عزتي هغه سړي سیارانه دوستانه او لین دین ساته همیشه لپاره مو په زندګۍ باندې خوشاله او کدا سي نه او ته په پیسې پسې په مال پسې دا خو سوره زی دنیا ده نن به وکی سبب روان شي نوح عليه السلام سوال له سوکاله زندگی دنیا کې تیر کړی و چاته اخر وخت کې ته پوښتنه چې حضرت
دا زندگی څنګه تیر شو فرمایل وې د سیده لکه یو ور باندې چې را دننه شوم په بل دروازه باندې اوتلم سوار لسو کاله نن زموږ د امت سوار لسنیم سو کاله وشو موږ وایو موږ څومره وخت اسلام ټینګ کو ډېر ښه نو علیه السلام صرف دومره یوازې تنها زندگی تیره کړې په دعوتونو باندې ده 9.5 کاله دعوت په خوله ویلی کېږي نو دا یو څو ورځې زندګي ده د غیرتمن یار څه تېرول غواړي یو ساعته خو د سړي بچی ساته یو ساعته غیرتمن ساته یو ساعته حیادار ساته یو ساعته ایماندار ساته ایمان والا حیا والا غیرت والا بی غیرت سړي سره یارانه دوستانه مکوه بی غیرت سړی چې کوم سړی خپل ایمان دومره لازمي څیز دی هغه پرېږدي ما تاسو ته وایي که نه چې پښتون ورته وایي ایماندار ورته وایا وجه دا ده چې پښتون همیشه خپل انا چې کنټرول کړي د اسلام په وړاندې باندې کنټرول کړل که د اسلام یو حکم راغلی او تا ډېر غیرتمن پښتون ځان ته په خبره کله کې خو تا ورته ویلي چې اسلام دا وایي او رسول الله دا وایي بیا دې قوم یو خاص کردار ادا کړلی چې وایي زه دې ټوکړي ولې نشم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا زما نه ډېره اوچته ده او ځان پې قربان نو دغه شانتي ایماندار ملګری وساته او کوم سړی چې بې غیرته وي په هغه کې ایمان نه وي د اوس سړی بې ایمانه دا رسول الله وایي د اوس سړی چېرته جنت ته نشي تللی په ده د جنت خوشبو هم حرامه ده نو دا د اوس چې خپل لازمي څیز ایمان چې د ټولو نه ښه ملګری دی او هغه برقرار نه ساتي یا به ستاسو دوستي څه برقرار وساتي سبا له به دې وشرمئ زموږ دا خبرې داسې پالتون وګڼئ ښه پیرانو